دا اعلان کړی شوی چې کوم پوښتنه که د هر ګوند او د هر فکر سره تعلق دی هغه د پنډال ته ورځي یا د جرګې له ورځي نو د هغې به شناختي کارډ بلاک کېږي د هغې به پاسپورټ بلاک کېږي دا خبره دې وکړې وه د خوشبختۍ نه نه ستاسې په دې پنډال کې زما نه هغه ارڅ چې کوم دی لا وشلو هېڅ را سره پاتې دې ریاست د مسلسل جبر او ظلم او تشدد نه موږ ټول په حیثیت قام مظلومان یاستو اوس موږ چې کوم دی محکوم ساتل کېږو څوک هم چې په دې قام کې راپاڅېږي د خپل قام د حق خبره کوي د خپلو وسایلو د اختیار خبره کوي په دې خاوره د امن خبره کوي یا د مسنګ پرسن خبره کوي د بلاک کارډونو خبره کوي یا د افغانستان سره چې زموږ لوی کور دی د دغه تجارتي لارو پرانیستلو خبره کوي نو په دې ریاست کې ورته چې کومه دی یو اعزاز ورکول کېږي موږ خو یې ځان له اعزاز ګڼو وایي دا غدار دی او دا باغي دی په دې باندې پارچه کټ کوي ګرانو ملګرو دا ظلم او بربریت دا د 47 د بابړې واقعې نه راواخله او بله ورځ چې دلته کوم ظلم او بربریت وشولو د دې خاورې څلور معصومه شاه زلمي دا په بېدردۍ سره شهیدان کړل شلو او 12 زخمیان شلو د دغه واقعاتو پورې دا تسلسل د شپږ اویا کالو سفر دی او را روان دی د اوسه پورې جاري دی موږ او تاسې په دې وطن کې دی ډېر بلا کار کړی دی دا سفر دا مزل د ډېرو کړاوونو نه ډک دی نن چې څنګه دلته د جرګې دپاره تاسې راغلي یاستئ ډېر توقعات هم راوړي دي ډېر امیدونه هم راوړي دي زموږ هم دا امید دی دلته د مختلفو ګوندونو مشران راغلي دي علما کرام راغلي دي او دلته چې کوم دی ولسي مشران راغلي دي د هر طبقې فکر نمایندګي ناسته ده هغوی به دلته د دې مسایلو دپاره خپل تجاویز وړاندې کوي یو مطابقه ایجنډه به جوړوي او د هغې دپاره به یو تګلاره اعلانوي ستاسې به د ټولو مهرباني دی چې ډېر د نظم و ضبط نه کار واخلي